أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیاتونو کې فرمایي خبره دې ته رسېدلې وه چې کله یوسف علیه السلام تم خپل هغه آقا ووایي چې به یې تم چاته وایم او خپلې بیبي ته یې ووایي چې چاته غږ مه کوئ. نو دې خو دا خبره پټ ساتله، خو دا خبره په کم چې حکومتي حلقه وه په هغې کې مشهوره شوه چې په خلکو کې دا خبره مشهوره شوه. نو خلکو بیا د ښځې پسې خبرې کولې، عزیزې مصر چې کوم د هغه چې کومه ښځه وه او دې پسې بدرت وې. بدرت یې څه وي چېرته پته نه لګي، دا تنور په غاړه ناستې وې نو چېرته د صدر ښځه وه د هغې چې کوم او ورسره یې چې کوم باورچي و د هغه ښځه وه. یعنې داسې چې کوم د عملي د غټ غټ خلک وو د چا په لاس کې چې اسیدان یو څه بل څه عهدې وې د هغې ښځې ناستې وې یو څو خپلو کې خبرې کولې. نو د ښځو مجلس خو بیا سي نو ویې چې د عزیزې مصر ښځه خو چې ده هغې خو ګوره خپل غلام چې دی هغې ته یې لاس اچولی دی او خپل غلام چې دی د هغې نفس چې دی هغه راوچتول غواړي، دا کول غواړي، دا چې دا خبرې کله کولې. نو په دغه وخت کې چې دی دا خبرې د ښځې ته راورسېدې، عزیزې مصر د ښځې ته راورسېدې. دا کومه چې مشهوره ده په زلیخې سره هغې ته دا خبرې ټولې راورسېدې چې دا پسې یو خلک په حاریه کې دا خبرې کوي. دی وی ښه نو دا چا کوه پوهېده په څه باندې. نو روټۍ یې وکړه دې ټولو له روټۍ وکړله. نو چې ټولو له روټۍ وکړله او بیا یې ټولو له چاړې هم ورکړې. نو یا یې چې دی د غوښې کټکولو دپاره ورکړې او یا چې دی هغه یې د میوې د کټکولو دپاره ورکړې. نو د عربو دا قانون او قاعده وه، هغوی به په ځمکه باندې روټۍ خوړله او روټۍ ته به چې کېناسته نو قالین به یې واچو ځان ته چې فرش به وکړسو خو به هغې به یې قالین واچو او بیا داسې وړوکي شانتې میز به یې ځان ته کېښوده چې دا روټۍ لږه معمولي شانتې به یې ځان ته اوچته ایښوده. نو متکان قرآن کې هغه لفظ هم راغلی چې تکیهګاه یعنې تکي دغه نشست یې ورته داسې جوړ کړ. وآتت کل واحد منهن سکینا او هر یو له یې چاړه ورکړه په لاس کې. نو بیا یوسف علیه السلام ته ووایي وقالت اخرج راوځه. نو چونکې دا خو به مشره وه باداره وه او هغه چې دی خو غلام و دغه ټیم نو ورته یې ووایي اخرج علیهن په دې باندې روځه شابه په دغه اړخ روځه. نو چې دې ولیده فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن چې دې کله ولیده نو بس دا لاسونه یې ځان له کټ کړه لاسونه یې کټ کړه او څه یې وویل وقلنا حاشا لله ما هذا بشر. وای دا خو داسې انسان دی، زنانه سې وایي دا خو داسې سړی دی، دا خو ناشنا انسان دی، دا خو ډېر لوی دی، دا خو انسان نه دی الا ملک کریم مگر عزتمند ده چې دی فرشته ده. فرشته څه ده؟ فرشته ده. نو چې زنانې پاکي نو یې بیا سم پاک کړي، نو چې زنانه یې پلید کړي که نو دې زنانې ګندګیا به چاپدار بیا پاک کړي چې یو لکې ورپسې خپلې او دوه ورپسې زنانه یو ځای کوي. بیا خیر چې دا یې کله ووایي نو دا ګوتې یې کټ کړي. نو علماو او مفسرینو دا لیکلي دي چې دا دې پوه نه شوې او دا ګوتې یې کټ کړي. خو امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله په الجمال والکمال کې لیکي هغه وینا داسې نه وه.
وی دا دي قصدن دا خپلې ګوتې کټ کړي. قرآن کې الله وقطعن ایدیهن ویل دا صیغه د معروف استعمال کړې ده چې دي خو په خوش او حواس سره دا ګوتې کټ کړي خپلې په ګوتو یې چاړه راښکله. دا د دې وجې چې دې راشي زمونږ خواله او زمونږ دا وینې چې دی یا پاکېږي او یا موږ د نږدې نه د ده عزت حاصل کړو نږدې نه ورته وګورو. ځکه چې یوسف علیه السلام دې ته نظر نه کو ورته یې ویروځه خو هغه ته نیغ روان په یوه لخوا. نو دې د دې وجې دا کار وکړه چې دا کار یې وکړه نو چې هغې ولیده نو هغې وایي چې واقعي دا خو چې ته مطالبه کړې دا خو په ځای ده ښه. نو ورته وایي دا ورته چې دي داسې د ګوتې کټ کړې نو زلیخې ورته ډارې کوي. دې ښځې ورته د عزیزې مصر وي دا هغه کس دی چې ما ته مطالبه کړې ده او لمتنني تاسو ما ملامت کوئ د ده په باره کې یعنې تاسو خپله ګوتې کټ کړې ځان ته وګورئ دغه حساب دی. نو هغې ورله جواب کې وي او بلکې مفسرینو لیکلي چې اشارتن یې ده ته هم ووي داسې اشارې مشارې وکړې چې دا خو دې مشره ده دا دې خو ته خو غلام یې چې دا درنه څه مطالبه کوي مطالبه ورته پوره کړه خو دا یې اشارتن وکړه دا کار. نو بیا دې بیبي ووي عزیزې مصر دې ښځې ووي وایي که چېرته ده زما دا مطالبه پوره نه کړه زما دا کار یې پوره نه کړ نو بیا به زه دې جیل ته واچوم او بېعزته به یې کړم. نو یوسف علیه السلام الله ته سوال وکړ وی قال ربي ای رب زما وی السجن دا جیل چې دی دا زما دپاره غوره دی د هغه څه نه چې دوی ماله د څه طرف ته دعوت راکوي دوی خو د زنا طرف ته دعوت راکوي دوی خو ما زنا طرف ته بوځي ما ته اشارتن وی کنایتن وی او څوک راته ډارک وی دا بیبي نو دوی خو ما د زنا طرف ته نو که ته ما د دې د مکر نه بچ نه کړې خدایه دا خو ښځې د ښځو مکر چې دی الله ورته لوی مکر ویلی دی نو که خدای ته مې د دې د مکر نه بچ نه کړي زه خو به د دې طرف ته مایله شم ګورې زما نه به هم کوڅه خطا شي زه به هم دغې طرف ته لاړ شم لهذا ته ما د دې د مکر نه بچ کړو دا جیل رانه غوره دی جیل ته مې ور واچوه خو چې د دې نه بچ شي. نو د الله رب العزت نه سوال وکړه الله یې سوال قبول کړ. اوس عزیزې مصر دلته سوچونه کول چې بهی دا خو ښځه ده او دا خو د دې مطالبه را سره زه سیوا کېږي اوس یې دا کوي نو که دې پسې به چې بیا څه کوي او دا خو زما عزت چې بیا په خور ګیرې شي دومره د مصر لوی سړی یم او په چوکونو کې او په حجرو په دغه کې زما د ښځې تذکیرې کېږي نو څه وکړم نو د هغه ذهن ته بس دا یو تدبیر راغی دا یو تدبیر کند بنده تقدیر کند خنده نو ته به تدبیر جوړی او تقدیر به در پورې خاندي هغه به خپله لار وباسي. نو ده تدبیر دا جوړ کړه وایي یاره څه وخت له به دې جیل ته ور واچوم نو د ښځې به مې په ده باندې نظر نه لګي او د ده به زما په ښځه باندې نظر نه لګي نو بس د دې د زړه نه به هم کیسه ختمه شي او دا معامله به هم رفع دفع شي بیا به د جیل نه راوباسم ځکه چې د هغه ورسره خپله هم ډېره زیاته مینه وه او هغو دا غوښتل چې زه دې بطور زوی وساتم. نورم د هغه باره کې دا راځي چې دا ډېر زیات شریف الطبع انسان او کوم چې مشر وزیر صدر و هغه د ده هم زیات نیک و هغې اخره کې بیا یوسف علیه السلام ته په خپله ایمان هم راوړی د حکومت هم ورته پرېښی. خیر نو چې دا معامل نو بیا یا 7 کاله د جیل تېر کړی دی او یا یې چې دی 12 کاله بیا جیل تېر کړی هېڅ پکې نه. اوس نن سبا خلک په زنا باندې داسې ورځي ته به ګنې په نرۍ غوښه باندې ورځي دا زنا داسې کوي دا ورته اړوسه ښکاري نه ګورې سخته ګناه ده که په 100 دریابه غسل د ځان رحمان وایي په 100 دریابه که بیا د ځان غسل وکړي نو کیسه دې بیا روانه وي جاړه لږ احتیاط پکار دی نفساني خواهشات د هر چا شته خو چې دا ته کله د الله د حکم ته مخامخ وي چې بهی ورته زه ټینګېدی شم که نه نو علماو لیکلي دي یو واقعه یې لیکلې ده وایي سرټیم چې دی د بغداد کې د حالات ډېر زیات ګډوډ شو چې حالات ګډوډ شو نو یوه ښځه وه او هغه د مالدار یو لور وه د مالدار سړي هغه چېرته خپل کور ته تله فلا ناوخته شوي وکړي چې هر څه ناوخته وکړي نو چې هغې کله دا ویارېده په لار کې نو
نو هغه د یو ځای بل ځای نه خطا شوه ډایرکټ په جومات را دننه شوه. جومات کې چې طالب مطالعه کوي کې ډیوې ته ناست دی هغه چې کله مطالعه کوي دې ته وایي چې وځه له شا بابا دې ورته وایي چې یاره که بار وځم نو زما عزت تار تار کېږي ما سره بل څه حل نشته یا به مې عزت تار تار کېږي یا به راله ته مې د نن شپې پناه راکړې. نو ده ورته وایي چې زه ټیک ته خو دغه ګوټ نه به نه راخوځې بس دغه تیا هغې نه به خوا دې خوا نه کېږي. نو ټوله شپه وی تېرېده خو طالب به لږ وخت پس چې دی ورته ګوتې نږدې کړو هغې ته بیا ونیسلې نو چې ګوتې به داسې وسوځېدې بیا به را درکړې دکه شان به ټوله شپه کول. نو وایي سارې ورته د چې کله رڼایي لګېده دی ورته اوس وایي چې شابه زه زر وځه ما شرمیشه به نو هغه ورته وایي چې نه اوس خو به لازم چې د دې راز به راته وایي چې دا دې ولې ټوله شپه به دې ورته ګوتې نږدې کړې بیا به دې را جدا کړې بیا هغې ورته پرېږده دا خبرې وایي نه آخره کې ورته وایي شیطان به راله بار بار زړه کې دا راچول چې مړه خو هېڅوک هم نشته ورشه خپل نفساني خواهش پوره که بیا به توبه وباسې الله غفور رحیم ذات دی وایي چې د ما به کله اړه کې دا رال نو ما به دې ورته ګوتې نږدې کړې چې دې ورته ټینګېدې شي که نه وي چې ګوته بیا راله وسوځول ما وایي چې دې معمولي ورته د ټینګېدې معمولي نو هغه چې 69% زیات اور دی د دنیا چې زیات اور شو بیا هغه د دې نه 69% زیات اور دی هغې ته بیا څنګه ټینګ شي. نو بیا په دغه حالت کې هغې ورته چې ښه نو ځان مې په دې چلته دې ګناه نه ټوله شپه بچ کړه. نو چې بیا چې کله هغه جینۍ پسې د رشتو مطالبې شروع شوې یوې لوی لوی رشتې ورپسې راتلې حتی تاریخ لیکلي د وزیر د کور چې دې رشتې ورپسې راتلې. نو هغې پلار ته ووایي چې زه خو ډانکي ځای کې رشته کوم. نو هغه چې ورته وایي چې ولې نو ده ورته ټوله خبره کړې ده. بیا والله تدبیر کند بنده تقدیر کند خنده. نو هغه بیا مکه ته کې چې هغه رشته وشوه. نو چې ته ځان د ګناه نه بچ ساتې الله رب العزت به تا بچ ساتي. که ته خپل عزت تار تار کول غواړې د بل عزت تار تار کول غواړې نو ځان به هم تباه کړي بل به هم تباه کړي. د دې وجې د خپل عزت هم خیال ساتل دي. خدای پاک چې دی تا له خپل عزت درکړی دی داسې نه ده چې صرف دا بدن ستا دی دا د الله درکړی دا تا سره امانت دی د خدای پاک دا به غلط نه استعمالوي دا به په سم ځای استعمالوي. دکه شان تا د خدای پاک بچي درکړه ته ورشه خلک ورپسې ارمانونه کوي. د دې مثال د سرو زرو دی دا چې سره زر ته په لاره وغورځې نو ته به هوښیار یې که کمعقل چې څوک راشي هغې اوچت کړو دا خو ستا کمعقلتوب دی دا په لاره ولې سره زر وغورځو. نو دکه شان که دا بچي ته بې مهاره پرېږدې نو بس چېرته به ځي چې د چا د لاس لاندې رال د چا د تربیت لاندې رال نو که بیا دې څوک چرسي جوړوي پوډري دې جوړوي زناکار دې جوړوي خطاکار دې جوړوي خو ستا به پکې باقاعده ګناه وي ځکه چې تا یې تربیت سم نه دی کړی. که تا کړي تا خپل زور لګولي وس دې لګولي او بس د هغې هغه د بلوغت نه پس چې یا خوا دې خوا لاړ نو بیا پکې ستا ګناه شامله نه ده. بیا ستا وس کېږي ګوره احادیثو کې چې دی د زنا د ټولو نه لوی څیز د هغې نه د بچ کېدو دا نکاح راغلی دی. ستا وس کېږي نو احادیثو کې راځي چې د کوم پلار وس کېږي او دې بچي له نکاح ونه کړي نو دې که د هغه نه څه ګناه کېږي نو هغه هسې هم ګناهګار هغه هم دی هغه باقاعده ګناهګار دی خو دا پلار ورسره په ګناه کې شامل دی. هر څیز ته به سوچ الله دې معافي وکړي. نو چې کله دې جیل ته دننه کړو نو ده سره 2 کسه نور هم جیل ته دننه کړو. هغه یو چې دی هغه به باچا له شراب تیارول او دی بل به له روټۍ تیاروله. نو ده به د بادشاه څه دشمنانو تربوران هغوی ورته معامله جوړه کړې وه چې یاره د دې بادشاهۍ نه لرګو نو د هغې دپاره اسان تدبیر دا وکړه چې دې دواړو له پیسې ورکړو. نو په دې شرابو والا باندې ښه خواري وکړه خو په دی وس ونه رسېده ورته یاره ما سره خو ډېر زیات ښه کوي او خو ډېر ښه سړی دی نو زه څنګه خپل مالک له چې دې زهر واچوم په دې کې نو هغه باندې وس ونه رسېده ورته وایي که دوباره راغلی نو بیا به بادشاه ته زه د دې ووایم. نو هغې نه پس ده ورله بیا دې اوبو دغه والا له لاړم دا خوراک والا له باورچي له نو هغه لالچي هغه یې تیار کړ دی ته هغه پکې زهر واچول چې کله د بادشاه د خوراک له چې دی نوړی یې ترې کوله نو ده ورله ووایي چې صیب دا لږ احتیاط وکړه چې لږ احتیاط وکړه نو بادشاه پوه شو بادشاهان هوښیار وو اوسني هو نه
عجیب دور دیدم در این پادشاهی که للو و پنجو همیش السپاهی للو بلو عرشی پاکی وزیر دی عرشی پاکی وزیر اعظم دی عرشی پاکی مشر دی هر کس ته قبیله مشرم دی د عہدې مشرم دی د کلي مشرم دی چې په 2 روپۍ نه یې هغه د کلي مشر چې په 2 روپۍ نه یې هغه د علاقې مشر چې په 2 روپۍ نه یې د مسلمانانو سربراهي چې په 2 روپۍ نه یې هغه لوی اسلامي سکالر نو که للو و پنجو همیش السپاهی نو خیر نو بیا دې دواړه جیل ته واچول ځکه چې د شراب والا ورته سیب وي دا زهر دا چولې هغه ورته چې نه دا د چې درته وي دا پکې ده ورچولې دي ښه وي دا زهر ده ورچولې دي خبره دې دواړه یو بل نو بادشاه پکې حیران شو چې فیصله اوس د چا په حق کې وکړم نو ورته یې زه خیر تاسو دواړه جیل ته شئ فیصله بیا وروسته کوم دې بیا دواړو خوب ولیده په جیل کې یو دا خوب ولیده چې بهي زما په سر باندې طالب پروت دی بهي کې روټۍ ده او مارغان راځي د هغې نه روټۍ خوري او دی بل چې دی هغه خوب ولیده چې زه د بادشاه دپاره چې دی شراب جوړوم نو دې دواړو خوب وي یوسف علیه السلام ته یوسف علیه السلام بیا د هغې تعبیر ورکړی دی تعبیر به سبا راشي انشاءالله خو د تعبیر نه مخکې مسلمان به خپل کار کوي نو پیغمبر ورته خپل کار لومبې پیش کوي ورته په جیل کې دعوت ورکړه د چا طرف ته د الله رب العزت طرف ته هغه به نن وایو انشاءالله او دا تعبیر به انشاءالله بیا سبا وایو وقال نسوة وهو زنانو في المدينة بهارية کی امرأة العزيز چې ښځې د عزیز مصر تراود فتاها غلول د غلام خپل لره دوکه کړې د غلام خپل لره مطالبه یې کړې ده د غلام خپل نه د هغه ځوان نه عن نفسه د نفس د هغه قد شغفها یقینا دننه شوي دي په زړه د دې ښځې باندې حبا محبت د هغې یا په زړه کې د دې دننه شوي دي هغه په محبت سره انا یقینا موږ لنراها وینو دي لرا فی ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې نو دي وویه لکه هغه غلام دی غلام ته به ډېر سپک کتلی شو نور به دې ته پته نه چې د پیغمبر زوی دی دادې یا د زمانې پیغمبر دی ویې د غلام باندې لا شکه شوې ده ښه دا پکې د سر په بان کې نه وي ټپه فلما بس هر کله سمعت چې واورېدل زلیخې دغه خبرې هر کله چې دا پوه شوه بمکرهن په خبرو د دوی باندې ارسلت الیهن نو پیغام یې ولېږه دغه بیبیانو ته دغه ښځو ته واعتدت لهن او تیار یې کړه د دوی دپاره متکن مجلس د دعوت وآتت او ورکړو کل واحدة هر یوې ښځې له منهن د دوی نه سکینه چاړه یې ورله ورکړه وقالت ورته وویل چاته یوسف علیه السلام ته اخرج راوځه علیهن په دوی باندې یعنې د دوی طرف ته راوځه چې دې وویني اوس به یې پته ولګي فلما بصر کله رأینه چې دې ولیدو چې ویلي دي د یوسف علیه السلام اکبرنه نو ډېر لوی یې وګڼو دي چې کوم غلام کو د غلام چې کوم تصور و ځکه د پیغمبر دپاره دا ضروري ده چې د پیغمبر په مخکینۍ زندګۍ باندې څوک ته قدرې نشي ښودی د پیغمبر به چې څنګه زندګي پاکوي داسې به ظاهري جسم ښکلي هر پیغمبر د زمانې چې دی د ټولو خلکو نه ښکلي د ټولو خلکو نه په علم کې زیات وي ځکه که چېرته هغه چې دی لکه قادیاني وي زه پیغمبر یم چې هغه وایي زه په لوټو او په ګوړه کې فرق نشم کولی او دجال به وایي نعوذ بالله من ذلک چې زه خدای یم او یو سترګه به چې د انګورو د دانې په شان راوتي او بله به بلکل دننه چیخلې پیخلې ختمه نو داسې نه چې ښکلي چې خلکو له نفرت پرې نه ورځي ښه فلما رأینه بصر کله چې دې ولیده ده لره اکبرنه نو ډېر لوی یې وګڼو وقطعنا او کډې کړه ایدیهن لاسونو خپلو لره وقلنا وی ویل حاش لله پاک دی الله رب العزت ما هذا بشرا ندی دا بشر دا انسان ندی خان ان هذا ندی دا الا ملک کریم مگر فرشتہ عزت مندا قالت نوویل دی زلیخی بی بی فذالکن الذی قالت نوویل دی خزی دا عزیز مصر فذالکن الذی نو دا هغه بنده دی بس دا هغه بنده دی لمتننی چې تاسو ملامت کولو ما لرا فی په باره د ده کې
خپل خلاصونه کټ کړو او ما پسې د په باره کې خبرې کولې ولقد راودته یقینا ما مطالبه کړې وه عن نفسه د نفس ددو فاستعصم نو د ځان بچ که په خپل قوت سرې په شدت سرې ولئن لم یفعل او که چېرته ده دا کار ونه کړو ما هغه څه امره چې ما حکم کړی ده ته چې ما دې د څه مطالبه کړې ده که دغه کار یې ونه کړو نو لیسجنن خامخا په قید کې به واچولی شي د لره وابچو د لره وليكون او شبدي من الصاغرين د بعزتنا قال نو فرمایل یوسف علیہ السلام عرض کړو یوسف علیہ السلام رب ای رب زما السجن دا کېدهانه چې دا احب دا خواله الی ماتا مما دا هغه سنا یدعونني چې دی را بلی ما د هغې طرف ته چې دی ما را بلی الیه د هغې طرف ته والا او که چېرته تصرف عني تا وانړول زمانه کیدهن هغه تدبیر د دې زنانو اصبو الیهن نو زه به مایل شم د دوی طرف ته واکم او زه به شم من الجاهلین د ناپویو نه نو ګوره پیغمبر د زمانې هغه د خدای نه سوال کوي چې خدایه ته مې امداد او نصرت وکړې که تا ونه کړو نو زه به په بل طرف ته لاړ شم نو پیغمبر خو د ګناه نه پاک وي معصوم وي هغه کې د سره د ګناه ماده نه وي عاجزي ظاهرونه کوي نو زه ورته پکې څه چې موږ لا د بزرګۍ دعوې کوو بیا دوا رکعتانه پلمنی کړو بیا د بزرګۍ دعوې کوو د وحي په انتظار فاستجاب له نو بس قبول کو رب ددو بس قبول کو د سوال رب ددو فصرف عنه نو لری ک د دینا کیدهن وایلو د دینا کیدهن هغه تدبیر د دې زنانو انه یقینا د الله تعالی هو السمیع العلیم اوریدونکي علم والا دی ثم بدا لهم بیاکار شدیدا من بعد ما رسو داغنا راول آیاتی چی دیولی د نشانو لرا دیولی د نشانی نو نشانی سولی دی د یوسف علیہ السلام نشانه داو دی چې ماشوم گواهی وکړه د دوه درې میاشتو ماشوم ولا گواهی وکړه چې دی پاک دی دغه شان کمیسه د شامل شو دایو دی دغه شان چې داو دی چې خذ لاسونه کټ او دغه شان داو دی چې عزیز مصر په خپل اعتبار وکړي چې او دی پاک دی زمانه خزه کې ډوي چالو او دغه شان بیا خزه په خپل گواهی وکړه چې ماته مطالبه وکړه خود ځان په شدت سره زمانه بچ لا یسجنن له نو خامخا بواچو دلر پجیل کی حتی ہی تر یو وقت پوری ودخل و داخل شو معهو سرددو السجن جیلتا فتیان دوان و جوانان قال نویل احدهما یود دوانونا انی یقینن ما ارانی لدلی دیزان لرا عصر خمر چیزونا چولکوم شراب لرا وقال الآخر ودی بالکاکاوی انی یقینن زو ارانی مالی دلی دیزان لرا احملو چی اوچت کړی وي دي فوق راسی د پاسه د سر خبزن روټو لرا روټې مې اوچت کړی دي تاکل الطیر چې خوري هغې لره مارغان منه د هغې نه نبئنا خبر راکه موږ ته بتاویله په تعبیر د دې باندې تعبیر یې راته وښایه د دې خوب څه تعبیر دی انا نراکه یقینا موږ وینو تا لره من المحسنین د نیکوکارونه نو چې خوب وي او خوب دي لیدلي نو د هغې تعبیر ښکلي پکار ښه خبره ده که وباسي خو په خپل خوب به خلک تنګې نه چې په رس کې ته درې خوبه ویني چې نن مې چرنۍ اوچته کړه او نن مې چې دی په خوب کې ګیا ورېبله نن چې دی په خوب کې مې په لاره کې منډه واله نن په پونکو ختم و نن راکوزېدم خلکو داسې خوبونه یې په خدای یې کړو وایي خوب مې ولیدو بس الله یې معافي وکړي مولانا اسرائیل رحمه الله د دادا استازم فراغت د دادا راغی نشو ډېر زیات بې بزرګ انسان دا اوس یو کال یو شو وفات شو او په مانځه کې تساوت یو هغه چې دی هغه اخري عمر نو ډېر زیات زوی و یعنې د دادا فراغت په 90 کې یا د هغې نه وړاندې تقریبا سویم سن کې شي خو هغې کې تېر شوی دی او هغه اوسه پورې احادیث خو د حساب لګول د هغې نه مخکې هغه احادیثونه ډېر زیات عمر نو یو دغه والله راغی یو کس ورته هغه به نهایت اخري عمر ډېر زیات یو خو زوی خو یو ټول عمر احادیث ښودي او استادي او شاګردي بس حکم منلو او نه منل د شاګردانو کاته کې وي د طلباو چې کومه زندګي
نو بیا چې اخري عمر شي سم سړی زوی په شو بیا چې ټوله شپه یا بیا ټوله سو پورې دا حدیث لپاره خلک مطالعه کوي او بیا د پیریډ په منځ کې چې تاسو استادانو ته کې د بسړی ډیر بد لګي نو پیریډ په منځ کې ورته وي درته چې سب دارالحدیث ته ورپسې راځي یو خوب مې لیدلی یو کس ورته یو ورته چې ښځه راشي نو چې کېناست ورته وسم زوی ورته وایي چې خوب یې ورته شروع کړو چې خوب مې لیدلی نو په پونکو بره وختم و بیا دویم چرته وختم و بیا لاندې راکوم شم خوب یې نه ختمېده اخره کې چې ختم شو نو شیخ صاحب ودی چې ختم شم ودی چې په دې چې دونه اوږد خوب مه کوئ بیا دونه اوږد خوب نه ویني ښه دا پاسه شبه ده الله یې معفو کړي دغه ګزاره پکار قال نو ویل دا یوسف علیہ السلام لا یأتیکم نبرازی تاسو تا طعام ترزقانی چی درکولی شی تاسو تا الا نبأتکما مگر زب خبر درکم تاسو تا دی تأویلی پتابیر دا دغ خوب باندی قبل مخی اند دین یأتیکما چراشی دغ خوراک تاسو تا ذالکما دا چلی مما دا غسندی علمنی ربی چی تعلیم و علم راکڑی ما طرف زما انی یقینا ما ترکتو پریغی ملت قوم من اس ورطا دا وحدت دا اللہ دا وحدانیت دعوت ورکی خان دا ای خبر ورطا پزے باندے پریخو دا ورطوی چی دین مالا خودی راکڑی دی لا روٹ مثال پتاو دا سر ٹیمو ویلی دا ماسپہین روٹے بنی را گلی چی ما بیدر دا تعبیر کری و زما دی کسی تم لگوک کی دی سوی ورطا جیل کی والله د هغه د مشرانو خلاف دعوت ورکړي ښه جیل کې هم دی او د هغه د مشرانو خلاف دعوت ورکړي ښه ځکه چې یو خدای نه منه او دی ورته سوی انی یقینا ما ترکت پریږدي ملت قوم ملت هغه قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان نه راوړي په الله باندې او هم بالآخرت دوی په آخرت باندې هم کافرون هم دین کار کوونکي دي واتبعت ما تابداری کردا ملت آبائی دا ملت تپلانی کو ابراہیم و اسحاق دا ابراہیم علیہ السلام و دا اسحاق علیہ السلام و یعقوب و دا یعقوب علیہ السلام ما کان لنا نشتدی اسحاق زمان دا پارا سدی زمان دا پارا ان نشرکا چی من شرکان جورکو باللہ دا اللہ تعالیٰ سرا من شید حسید یعنی من لسحاق نشتا چی دا اللہ سرا سسیس شریک کو ذالک دا جنی من فضل اللہ دا فضل دا اللہ تعالیٰ ندی علینا پا من باندی وعلى الناس وبهن باندې ولكن اکثر الناس لیکن ډیر د خلکو لا یشکرون شکر نو باسي نو بیا دي ته وای یا صاحب السجن اے ملګرو د جیل خانه ارباب آیا ډیر خدایان متفرقون چې ګډ وډ وي اے متفرق وي یو ځای بل دی خیر دا وردی ام الله یا الله رب العزت الواحد چې واحد دی القهار چې غالب دی وی ډیر خدایان خدای کنه یو دی خدای بلا خدایان خلق جوړ کړي دام خدای دام دا کوشي وال دا کوي دا ډیر خدای کنه دا یو دی خدای اما تعبدون تاسو عبادت نکوي من دوني ما سوا د الله تعالی نه الا اسمان مگر د نومونو سمیتموا چې تاسو مسما کړی دي دی لارا چې تاسو سنومونه راجم کړی چې دا لات دا منات دا عزاد او دا تانکی بوت دا د دې نور بوتانو خیر پیرانیانو خو په خواني کې څو نور بوتانو نو ورته وی چې تاسو ځان لا نور شیطان جوړ کړی دي زبرد ځان نه مولنو میخي چې دا ټوخي والا دی او دا چې دینو دینه نه کېخه کوي او دې تانکی شیخه کوي دا څه کیسه جوړه کړی انتم تاسو آباؤکم ابلاران استاسو ما انزل الله ندی نازل کړی الله بها پدی باندې من سلطان سدیل سند خدای طرف خو به سنشتا تاسو دا نه وای چې دې دا بیماری خدي ان الحكم ندی حکم الا لله مگر صرف یو الله لا حکم بل چا چلیږي ورته صرف د یو الله امارا حکم کړی الله چې نبا کوي تعبدو عبادت الا الله چې خبردار نبا کوي تعبدو عبادت الا ایاه مگر صرف د یو الله د بل چا بندگی باندې کې بندگی به صرف د یو الله کې ذالک الدین القیم دا سید دین دی نور کی کږي وږي کسی پکې نشتا ولکن اکثر الناس لیکن دې د خلقنا لا يعلمون حق نه پويږي الله رب العزت په هغه نصیب الله دې په توحید باندې استقامت را نصیب کړي